نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. دلتا الله سبحانه وتعالى پرونو آیاتونو کې او پرونه رکو کې دا خبر روانه وا چې دی کفارو د ځان یو رسم جاری کړو او هغه رسم داو چې دی وی چې زمونږ دا جامع چې په دې کې مونږ نه ګناه خطا شوی دا یا چرته پلیتی شوی دی نو په دې سره د الله د کور طواف نه دی کول په کار ځکه چې الله ډېر لوی دی او د الله کور ډېر صفا دی نو لہذا صفا او جامو سره کرته ملاویږي نوې ضرور کی نو بس هغه سره بکې کدی دې پلیتو ضرور کو کې کېږي د دې د وجنه بربند طواف شروع کو نو شیطان ګور څومره نورانی جال ور واچولو چې الله ډېر لوی دی د الله کور ډېر پاک دی او تاسو دا ضرور کې ډېر پلیت دي او دې کې مګراونه کړی دي نو بس دا بالکل وباسي د دې مخ کې الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې قل تو فرمایا ان الله لا يأمر بالفحشاء الله پاک هیڅ شرم چاته د بے حیاي حکمونه کی او نه چرته حکم کړی چاته اتقولون على الله ما لا تعلمون آیات سوای په الله باندې هغه خبره چې تاسو ته علم نه نشته که تاسو د مشران هم داسې لیدلي نو ایم د ځانه جوړه کړی دی ته نه پیغمبر ویلی نه چرته په کتاب کې لیکلي دي او بیا ورته الله پاک دا فرمایل چې قلت تو فرمایا امر ربي بالقسط ما ته خدا حکم شوی دی چې ته په عدل او په انصاف سره چې کوم دینو او پراسته سره ټیک ټیک فیصله کوا وادعوه مخلصين له واقيموا وجوهكم عند كل مسجد او قائم کم یعنی مخونه خپل د هر جمعات کې قبله ته مخامخ دلته کې یعنی مخونه رخ په عبادت په وخت کې صرف قبله تقول دا فرض دی په باندې کې قبله ته مخکول او دا د الله حکم دی نو دلته کې الله پاک صرف دا فرمایل چې مطلب تاسو خپل مخونه په هر مسجد کې یعنی نیغ قبله ته کوي ودعوه مخلصین له الدين او اغلرا خالص اغلرا چې کوم دینو بلای هغه سره بل څوک مشرک وي چې په اوازونو کې بیا لات او عزا او مناتم شروع کوي الله منی خو هغه سره چې کوم دی بوتانوم شریک کړی دي یا الله منی او هغه سره پیغمبرانو ته आवाज کوي لکه عیسایان چې کوم دی عیسی علیه السلام ته کوي یا نور که په هر تفرقه کې په مسلمانانو کې څوک داسي چې الله سره ما سیوا نور خلق بلی نو په دې زمره کې راځي لہذا الله پاک دې ته هدایت کوي ولی چې شیطان خو نورانی جال غورځي کنه او پاغي بیا دومره پوخ کی چې بیا ورته خبره کوي نو مرګ سره کوي مرګ ته سره تیاریږي جګړې ته سره تیاریږي پویولم نشي ولی چې شیطان دا هغه په ځل کې دا خبره داسې په محبت او په یقین سره چولی کنه چې هغه بیا خبره ورودو تیار ني وې دې خلکو خبرې ماوري نو د کفارو خبرې مم دغه وی کنه چې پیغمبرانو خبرې بیانونه وګونو کې به ګوتې ورکی
او یا په مخونو صادرونه واچول یا به هغه پر ټوکانو ټوکر روان مشوته مخ به ورته تریو کو. نو دا حرکتونه ټول له کفارو. دلته الله سبحانه وتعالی هم دغه فرمایل چې یعنی خالص مخلص صرف الله سبحانه وتعالی ته आवाज کوي او داغه دعا غواړي او هغه یعنی قوت طاقت او مدد داغه صرف غواړي. دا الله نه ما سیوا د بل چا نه مغواړي. او بل الله پاک دا فرمایل چې کما بدعکم تعودون، څنګه چې مخکې تاسو پیدا کړی وای نو اوس بیا به تاسو پیدا کړئ. دروازې د قیامت نه چونکې کفارو انکار کولو، اوس هم ډېر خلک دا دي چې هغه وایي چې موږ به بیا نه پیدا کېږو. نو الله پاک فرمایي چې څنګه مې مخکې پیدا کړی وای تاسو چا پیدا کړی یې؟ تاسو خپل خلقت ته سوچ وکئ که نه، یې سم نه وایي ما پیدا کړي او بیا به مو پیدا کوم. تاسو څنګه وایي چې دا بیا به نه کېږي؟ دلته کې الله سبحانه وتعالی هغې طرف ته اشاره وکړه چې بیا به پیدایش ګوره شته او ما ته به ودرېږئ، زه به نه سوال جواب د دې زندګۍ به نه یو لمحې تپوس کوم. فریقا هدا، دلته کې الله پاک فرمایي چې یو خو ګروپ داسې دی چې هغې ته هدایت ښودلی شو، یعنی هغې د پیغمبرانو خبره واورېده او په نیغه لار باندې. وفریقا حق علیهم الضلاله، او بعضې فریق داسې یو چې هغې باندې ثابته شوه دا خبره چې هغې په ګمراهۍ باندې ورخښ شوي دي. که څومره هم په یایي باندې خبرې اثر نه کوي او نه ستا خبرې اوري، زر به درنه روان شي، ولې چې په هغه باندې بدې لګي دا خبرې. نو په هغې باندې ګمراهي مقرر شوې ده، الله سبحانه وتعالی به هغې ضرور جهنم ته ورچوي. بیا الله پاک فرمایي انهم اتخذوا الشیاطین، الله پاک فرمایي چې دا هغه خلک دي چې نیولې دی شیطانانو لره اولیاء، خپل سرپرستان ملګري دوستان ګرځولي دي، شیطانان دوستان ګرځولي دي. دای خبرې مني من دون الله، د الله نه ما سیوا، ويحسبون خو ګمان دا کوي انهم مهتدون چې مونږ په هدایت باندې یو، صحیح او نیغه لاره بس مونږ رانیولې ده. د دې دپاره د الله پاک نه سوال هر وخت دا کول پکار دي. ګوره په الحمد شریف کې مونږ په هر مونځ کې په هر رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم خدای پاک نه دا سوال کوو، کاش چې په دې مونږ پوهېدې. ټول مسلمانان یې وایي نو په معنا باندې ځان نه پوهېږي او د هغې په مقصد او په مفهوم باندې یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه. نو داسې سړی هر وخت ځان محتاج ګڼي او که چېرته داسې څه دوه لارې را شي نو یا الله مونږ ته د هدایت لار باندې مو روان کړي. خدایه د الله ته متوجه کېدل پکار دي دغه وخت کې چې تا ته یو دوه ګروپه را په مخامخ شي، یو ګروپ هلته ناست دی، یو دلته ناست دی، یو دغلته ناست دی مثال، یا دوه دي یا درې دي هر څومره چې نو یا الله ما هدایت والا کې واچوې، ما ته هدایت وکړي. رکه دا ووایه ځکه چې د زړه په رازونو باندې خو الله پوهېږي. نو مدد د الله نه تا وغوښتو، الله به دې په هدایت باندې اچوي، الله څوک په ګمراهۍ نه اچوي په کس چې تا ترې غوښتې وي نو تا به اچوي په هدایت باندې. ما سره یو کس ملاو شو، نو هغه چترالیانو کې هلته کې هغه کافرستان والا سړی و او د هغه لور چې کوم نو هغه ډېره لویه MNA د هغه ځای جوړه شوې وه، که MPA جوړه شوې وه، څه لوی عهده باندې دنیاوي باندې وه. هغه مونږ سره بیا راغو کېناستو، مونږ سره یو ځای شو، بیا ډېرې خبرې کولې او دغه کولو، د الله نوم به یې مغشتو، د خدای نوم به یې مغشتو. دا هلکه کافرستان دا دغه دي. نو ما ته هغه ملګري وي چې دا هغه خلک دي که نه. نو ما ورته ښه، نو ما ورته اخر کې یاره وایي دعا راته کوو. بس ما ورته دا زه به ته څه دعا کوم، دعا ځان ته په خپله هم کوو، مونږ هم درته کوو او مونږ به ځان ته هم کوو چې الله پاک مو په هدایت کړي. الله ته سوال کوو چې کوم الله دی ځمکه اسمانونه پیدا کړي هغه الله ته، هغه نه دا سوال کوو چې الله ما ته هدایت نصیب کړي. الله به ته هدایت نصیب کړي یو ورځ نه یو ورځ.
نو که زما په مشوره باندې عمل کړي خو خدای به ورته هدایت نصیب کړي وي او که نه غوښتي وایي چې دا بس پرېږده دا هسې کار دی نو بس بیا خو هغه ونه غوښته نو محتاج ځان ونه ګڼلو نو د دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا ټول خلک دی دا چې څومره ګروپونه دي تاسو کم یو ګروپ هم راوالی څونه اوس څو فرقې جوړې شوي رسول الله علیه وسلم خو فرمایلي دي چې 3 او 1 ته به رسي او په دې کې به یو صرف جنتي وي خو دا ټول ګوره اوس ځان په هدایت باندې ګړي ته خو هغوی سره خبره کولی شي چېرته کم یو ګروپ سره ته خبره کولی شي زه ته خو ما ته ووایه یو هم ستا نه مني هر سړی په خپل خپل لغه باندې پنجې خښې کړي دي او ګروپ باندې ښه مضبوط ولاړ دی او جګړې سره دله تیارېږي که ته ورته څه خبره کوې سخته په نرمۍ خو بېله خبره ده حکمت بصیرت والا خو که په سختۍ سره کوې نو جګړې ته سره تیارېږي دلته کې الله پاک فرمایي یا بني آدمه ای بني آدمو خذو زینتکم ونیسئ تاسو زینت عند کل مسجد هر مسجد کې پنیز د هر مسجد لرا وکلوا واشربوا او خری او سکی ولا تسرفوا او اسراف مکوئ انه لا يحب المسرفين بشک چې الله سبحانه وتعالى نخوخي د حد نتیریدونکي خلق مسرف ستوي او اسراف ستوي د دې تاسو خبره کوم خورنبه خبر الله پاک دا فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد زینت مطلب دا دی چې خې کپڑے تاسو اچوي زمونږ چې څومره مفسرین دي او څومره یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راواله تر ډېر لوی مفسرینو پورې صحابه پورې چاته چې به استطاعت حاصلو نو هغه به خنزر کې اچول یو پیره یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخې ته راغو نو هغه لږ داسې مګلې غوندې کپړې چولې وي نو ورته یې تا سره مال نشته تپوس یې وکړو لکه څه مال نه لري نو خو دروغجن نو ګوره یو دا خبره وه په عربو کې دروغ بچا نه وي دا یاد ساتئ دا اوس خو دروغ دومره عام شوي دي چې مړه بس که دروغ خوړو څوک ګناه نه ګڼي په خبره دروغ نو مړه که څه خبره هم کوې نو بس دروغ نه خبرې ته وکړي که نه چې څه خبره مونږ کوو نو هغه بس د دروغو نه ډکوي دا پرېښودل پکار دي الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا د الله لعنت کړی دی په دروغجنو باندې او چې په چا باندې به یو پیر دروغ ثابت شو د هغه ګواهي به یې نه قبلوله د هغه نه به یې حدیث نه نقل کولو چې یو پیر او په دروغ ثابت شوي چې ده چېرته هغه ته دروغ خبره کړې وه نو ده رسول الله سلام نه تپوس رسول الله سلام ته تپوس کو نو ورته نه چې وي ما سره خو مال شته خو بس زما دا عادت دی وی خر وی دا الله د مال اظهار کوه چې تعالی نعمت درکړی دی او ته نه هغه کې خزړو کې لګا چوا کړه تعالی الله پاک مال درکړي او بل پدې کې الله سبحانه وتعالی دا حکم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت دی چې کله نوې زړو کې به واچول نو زړه جوړه به د الله په نوم ورکا د دې ثواب هم ډیر زیات دی نوې زړو کې واچول جوړه نن واچولا زړه جوړه سر پرتر هغه د الله په نوم چاله ورکا وګوره څوک مستحق وګوره چې چا کپړې نوي زړې وي دا خبرې مکوئ دا سنت د تخیم د رسول الله سلام اخو بیله خبره ده کنه چې وستی کېږي هغه هم ورکو کنه هغې نه خو دې زه نه منې کوم زه خو تا ته سنت د رسول الله سلام یادوم او یو نوې ورکول خو د دین هم بهتره خبره ده کنه چې ته په خپل هم نوې اچې او خلکو هم نوې ورکې هغه خو ډېره بهترین ده خو چې تا اوس نوې واچوله نو زړه خیرات کا د دې لوی ثواب دی اوس به شي تاسو کله چې دلته کې استاد ته دا با سنت طریقه بس بیان کوو استاد په سوچ کوي باقي چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی دا فرمایل چې تاسو یو امام مالک صاحب چې کومونو هغه ته یو
مالدار سړی و هغه ول 350 جوړې کې 300 او وی روزانه به یو جوړه چي بس یو ورځ به پکې تیرول بیا به هغه وست هغه به یو شاګرد لور کاغه شاګردانو هغه وخت کې غربت ډیر زیات کپڑے چا سره دون ډیر نه وي یو لبه ورکبل بس یو ورځ به واچول بیا به هغه بل بخل نه کولو چې ګینونه سبا تکیدم بیا به چرتا چوم بس نه بس اندل تک الله سبحانه وتعالى فرمای چې تاسو خزړو کې چې موږ له چې کله راځي نو ګوره چې څنګه یو خيبه دې لتا سوزي نو پس خو زړو کې تلې شي نشي تلې کنه نو دې د پاره خوري زړو کې واچوي چې تاسو کوم خو زړو کې د اختر کې جمعه کې خاص طور خو چولام به دغه شي نو وګوري په جوړو کې خپل جوړو وګوري راواچوي نو چې واده خاله لزي نو اچوي او چې جمعه او مانځل او دغه راځي نو بیا نه چوي نو دا بده خبره ده نو دې لپاره کوشش دا کوي دلته کې الله په ګوره دې او فرمایل چې خذو زینتکم عند كل مسجد په هر مسجد چې کوم دې تاسو په زینت سره ونیسئ چې تاسو کوم خوري ضروري کې تاسو رښتو تاسو نه چوي او شلیدلی مو مخلی مو چولې دي ولې دې چولې دي دا الله نعمت کا شکر کوي الله به ندام والی بیا بسکه دلته کې الله پاک دا فرمایل وکلوا واشربوا اوس بل حکم فرمایي چې خوري او سکي ولا تسرفوا لیکن اسراف مکوئ د اسراف څه مطلب دی اسراف دی ته وایي ما تاسو ته مخکې د یو جلس یو وړوکی غونته مثال درکړو چې یو کار په 1000 روپۍ کې کېږي او 3000 روپۍ لګي اسراف دی 1,00,000 روپۍ لګي 50,000 لګي او خو په احسان طریقې سره په 10,000 باندې یو کار کېږي او بخل دی ته وایي چې ته په 10,000 په کار باندې 1000 روپۍ لګي نو په 1000 روپۍ کې خو نه کېږي 10,000 کار کنه اب ډېر ناقصي یا 100 روپۍ باندې ته چې زمانہ کار دی وشي دونه کنجستوب وکي نو پای کې وسو شي په 100 روپۍ کې اسم بو نشي یا 100 روپۍ کې وسو نشي د نن سبا د وخت خبره کوم کنه نو دې د پردا ما تاسو مثال درکوم میانه روي رسول الله سلام دې رضایت خوخه کړی را چې زما امتیان او زو چې کوم دې موږ به میانه روي سره تعلق ساتو لوګه بم در باندې راځي نو پاغي کې به صبر کوي او الله ته امید جاری کوي او کله چې باندې مالداري راشي نو بیا په شکر وباسي د الله په نوم ور کوي دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایل چې اسراف بنه کوي خوریم او سکیم تاسو له خدای پاک چې کوم نعمتونه درکړي خو ګېډې د پاسه مت تپي دومره ځان مو مړوي چې بیا سامنے شي غشتي او خاص خاطر کوي لږه یو ټوکړه کم خوري د خپل مقدار نه چې 2 روټه خوري نو یو دی مو خورا نیمه روټه باندې بس چلو شي نیمه کما کا ډیر مګه مو خیر دی 2 خوري نیمه کما کا 3 خوري نیمه تی کما کا مثال تاسو ته یو خبره درکوم نو پدی باندې سکیږي نه خو لیکن ستا بدن مو په سکاله او آرام به عبادت کې هم د تلغیو دلته کې الله پاک فرمایي چې انه لا يحب المسرفين او الله پاک نو خو خی مسرفان لره د حد نتیجون کې خلق مسرف وای د حد نتیجون کې سړی دا نو ګوره په واده خاده کې چورچورې لزول پټاخې لزول دا سيزونه دنګ تماشي وغيرها دا ټول له لعب د دې لپاره د دین اجتناب وکي یا اس مجلسونه قائمول او پای باندې پیسې خرج کول او فضل کنه نو فضل دغه مثال تاسو په مالدارانو باندې خیرات کو نو ته غریبانو ته ضرورت نه غرمه روټه خدونه په مړه خړلې را لار صرف غستا زیریه او کو چرګان مرغان او خړې وسو او پای باندې ستل شو په اوګو خلکو باندې روټه او خرچ ثواب دی وشي یعنی ثواب د خیرات شته خو چې څومره غریبانو باندې شتانو په هغه په مالدارو باندې خو نشته کنه مالدار خو ماشاءالله خوري الله ولا ورکړي دي رزق فراوانه سره ورکړي دي او غریبانان نه داسې پریخي دي ای تاسو سب نه کې یا عام لاروي خلق چې غریبانان خلق دی غي تاسو ته وینا نو پای باندې ته نو خره نو دې لپاره مطلب دا دی چې
د غرباو د مساکینو او د دې خلکو خیال ساتل پکار دي. صدق الله العظیم. الله پاک دې زموږ دا ناسته په خپل درگاه قبول او منظور کړي، زموږ د ګناهونو درجې دو سبب دی وګرځي، او الله سبحانه وتعالی دې که په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کوي، څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کوي، د چا څه شریعه حاجتونه یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کوي، د حق او حلال د رزق فراخ سبب د ټولو مؤمنان مسلمانانو په خپل کور کې دی وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد نیاګان لیکيان څومره چې مخکې امت محمدیه صلی الله علیه وسلم افراد وفات شوي دي، د ټولو مغفرت وکړي. مونږ ته دا راتلونکي منظرونه آسان کړي، په آخر کې مدا عظیمشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله